او بالآخر به د اخیرنۍ دعوه دا وي چې زعین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله زه هغه یم. یو لمحه داسې راغله چې دلته فرنګي راغلی او د فرنګیانو خلاف مسلسل جهادونه شروع وو، مورچې ګرمې وې او فرنګیان هغه تنګ راغلي وو د مسلمانانو نه. نو په سن 1880 کې چې کله ډیر زیات تنګ شو د مسلمانانو د جذبه جهاد نه، نو هغې فیصله وکړله چې اوس موږ له د هندوستان د دې مسلمانانو د رام کولو دپاره یو حربه پکار ده، یو سپیشل کمیشن په دې باندې جوړ کو او هغه سپیشل کمیشن ورته ریپورټ ورکو چې د دې خطې د عوامو په خپلو علماو باندې ډیر لوی اعتماد دی، لہذا په علمي طبقه کې یو سړی پیدا کوي او د هغه تربیت وکوي، هغه له تنخواه ورکوي او هغه په خپل انګریزي او په خپل فرنګي په هغې تربیت کې دننه په دې باندې آماده کوي چې هغه بالآخر د نبوت دعوه وکړي، د پیغمبرۍ دعوه وکړي او د هغې نه وروستو د هندوستان مسلمانانو ته ووایي چې ما ته وحي راغلی ده او په وحي کې جهاد منسوخ شوی دی او د انګریزانو حکومت منل دا په تاسو باندې فرض شوي دي. په سن 1880 کې دا کمیشن جوړیږي. د څلورو کسانو ترمنځ انګریز د ملتان کمشنر هغه باقاعده انټرویو کوي او په هغې څلورو کسانو کې د مرزا غلام مرتضی زوی مرزا غلام احمد دی پکې هم شامل دی. دی وجې نه دته ترجیح ورکوي چې پلار یې د 1857 په جهاد کې د مسلمانانو سره غداري کړې وه او د انګریزانو ملګرتیا یې کړې وه. 50 اسونه سره د تورو نه او د شه سوارانو نه د امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه خلاف دا یې د انګریز د مدد دپاره رالیږلي وو. دا سړی وفادار دی، پلار په نیکه وفادار دی، لہذا دی مونږ د دې خدمت دپاره منتخب کو. مرزا غلام احمد قادیانی دا هغه انتخاب کیږي، هغه د یو عالم په طور باندې دوی د خپل انګلیش پرنټینګ پریس د طرف نه د هغه اشتهار کوي او بیا د هغې نه وروستو خپل عیسایي علما ورته مخې ته کینی او هغه یې پوه کړي دي چې تاسو به شکست خورده کیږئ، په دلیل کې به دې تاسو په ځان باندې وړ کوئ او په خپله به پړه کیږئ چې په خلکو کې مشهور شي چې دا مولا ډېر تکړه مولا دی، دا ډېر لوی داعي دی د اسلام، دا مرزا غلام قادیانی ډېر لوی مبلغ دی او د هغې نه وروستو د پیرۍ او د مریدۍ په سلسله کې به یې مونږ پروموټ کو او د هغې نه وروستو به دې دعوه وکړي چې زه خو مجدد د دې صدۍ راغلی ما او د هغې نه وروستو به دې دعوه وکړي چې په ما باندې خو د نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت سوری شوی دی، زه ذلي نبي یم او د هغې نه وروستو به دې دعوه وکړي چې زه د نبي علیه السلام خلیفه او قایم مقام نبي یم، بروزي نبي یم او بالآخر به د اخیرنۍ دعوه دا وي چې زعین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله زه هغه یم. د 1880 نه هغه شروع شوی سفر د انګریز په مشرۍ کې 1901 باندې تمامیږي او په 1901 کې مرزا غلام احمد قادیانی دعوه لري او دعوه کوي، اعلان کوي وی زه الله نبی را لیږلی یم، زه پیغمبر یم.